وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ابي بن كعب وی دا حدیث ور ډیر ناشنا دی ډیر ناشنا وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله انی اکثر الصلاة علیک یا رسول الله زه بتا باندې درود ډیر وایم فکم اجعل لك من صلاتي نو څومره درود ستا دپاره وایم یعنی دعا چې زه غواړم په تا زه ډېر درود وایم څومره پکې درود وایم وی ما ته یې وی چې ماشې ته چې څومره غواړې نو وایه وی ما ورته الربع یا رسول الله څلورمه حصه به درود وایم درې حصې به دعاګانې غواړم وی ما ته وی چې ماشې ته ستا خپله مرضي ده فان زدت فهو خیر لک خو که دې ډېره کړه خبره نو بیا ستا دپاره غوره ده وی ما ورته وی چې النصف یا رسول الله نیم به په تا باندې درود وایم نیم به دعاګانې غواړم وی ما ته وی چې ماشې ته ستا خپله مرضي ده فان زدت فهو خیر لک او که د دې نه دې خبره ډېره کړه یو ستا دپاره غوره ده وی ما ورته فالثلثین یا رسول الله یا رسول الله دوه حصې به درود وایم یوه حصه به دعا غواړم وی ما ته وی ماشې ته ستا خپله مرضي ده فان زدت فهو خیر لک او که د دې نه ډېره کړه هم خیر پکې ډېر دی وی ما ورته چې اجعل لك صلاتي كلها یا رسول الله یو صرف په تا باندې درود وایم الله اکبر وی ما ته وی چې اذن یکفى همک ويكفر لك ذنبك ابي بن كعب بیا خو ستا ټول غمونه ختم شو هر ګناه دې وبخلی شو چې ته صرف په ما باندې درود وایې بیا خو ستا غمونه ټول لاړو ختم شو بیا خو دې هر حاجت پوره شو او هر ګناه به دله الله وبخي رواه الترمذي د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی چې کله د باندې سختې ډېرې شي مشکلات ته دلیل شي به پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وایي زموږ هغوی چې کله سختې ډېرې شي نو بیا په مخلوقاتو پسې منډې شروع کړه په پلاني صاحب پسې منډې عمر له ذلیله ګرځي چېرته دا طریقه تا تجربه کړې ده جواب به ما ته میلاو شي چې ما ته معلومه نه نو زه به یې څه تجربه کوم کله چې درته یو کار سخت شي او مسله نه کېږي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایه الله به دا کار اسانه کړي یو عالم خبره کوله عرب یو عالم دی مشهور هغه ما د زړه اپریشن کو زما په دې زړه له پاسه به وینه راتله نو ډاکټرانو ما ته وایي چې ستا د اپریشن ډېر لازم دی ستا د زړه صفایي هم پکار ده وی ما ورته چې اپریشن وی ما ته وایي چې یو کم 100% پکې مرګ دی او 1% کېدی شي ژوندی پاتې شي وی نو ډېره ګرانه مرحله وه زما لپاره ډېره ګرانه او د ډېره ګرانه چې انسان ته وویلی شي مخامخ چې یو کم 100% پکې مرګ دی خو هلته اپریشن هم لازم و ځکه چې ما ته تکلیف و نو زه په دغه سوچ کې ومه چې په دې کې یو نرسه تېرېده په دې اسپتال کې وي هغه د دې سوریه یا د لیبیا دغه ملک زنانه وه وی هغه تېرېده او پته ورته وه چې دی په سوچ کې دی او ډاکټران هم ټول ولاړ وي په دې تېرېدو کې ما ته ووایي چې یا شیخ صلی علی النبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وایه وی دا خبره راته رایاده کړه بس وی ما دستخط وکړو پاڼه باندې چې صحیح ده زه د اپریشن کوم او که مړ شوم زه یې ذمهوار یم د خپل مرګ په خپله او بیا وی اپریشن له بوتو په ګڼټو زما په اپریشن کې هغوی لګیا وو او وی زه بیا په هوش کې راغلم نو ډاکټران ګیر چاپېره ولاړ وو او ټول حیران وو وی ما چې څه چلې بل مصیبت راغی وی حیران من په دې وو چې دا اپریشن لا د اوسه پورې موږ کامیاب نه و کړی خو ته داسې انسان یې چې ستا دا اپریشن الله کامیاب کړو حضري درود زراسه کله درته یو مسله سخته شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایي الله ته خبره اسانه وي خو موږ ته خو دا نه ده معلومه دا طریقه موږ ته کله معلومه ده او چا راته ښوولې ده او کله موږ کړې ده